نصر الله صاحب ستاسو شکریا ادا کوو چې دلته رالی. هغه یو شاعر وایي اوس به بلا باغیان پیاده شي خو لږ صبر وکړه د غلامۍ زنځیر مات شوی دی زه شور اورمه. نو د ټولو ناول خو موږ دا خبره خپلو مینوالو له ورکوو چې د اتوار په ورځ په 14 اګست باندې 15 بجې په فاروق اعظم چوک کې زمونږ د پولیسګردۍ خلاف یو عظیم الشانه مظاهره ده. نو ټول ولس ته اپیل کوو چې په دې کې شمولیت وکړي. تاسو د واقعي خبره وکړه. نو واقعا داسې وه چې زمونږ مور بیماره وه. موږ په نارت ویسټ کې دغه نه شپه سالار ته بخښنه غواړم دلته کې لږ واضحه کې اکثر کوم موږ کتلي دي نو چې کله موږ دغه پوسټ وکړو نو ډېرو ملګرو ویل چې د دوی والده صاحب خو مخکې نه وفات شوی وه که نه. نو دا ستاسو دوه میندې وي؟ او زمونږ چې کومه مشره مور وه هغه وفات شوې وه او دا زمونږ کشره مور ده الحمدلله ژوندی ده. موږ له سالار صاحب دې کې هم ګټه کړې چې زمونږ دوه میندې دي. نو زمونږ مور بیماره وه په نارت ویسټ کې وه. ما په ورسره شپه نیمه کړې وه. نو زه هغې اپریشن وشو زه واپس کلي ته راتلم. ما ویل زه کپړې به هم بدلې کړم څه ضروري سامان به ځان سره والم. نو موږ دا ورته ووایم چې ایمرجنسي کې موږ ویل چې واپس ځان زر ورسوو. نو دغلته د جمیل چوک خوا او شا کې دغلته موږ نه یو ګاډی مخکې وروسته کېدو چې هغې ته نمبر پلیټ هم نه و سلور جیلای وه کسټم چور ګاډی و. موږ نه مخکې وروسته کېدو خو موږ ویم لیدو چې څه دي. خو بیا ځه چې موږ سره یو ځای شو شیشې ښکته کړه پولیس والو ما ته ویل ودرېږه سیټ ته شه. نو بس سیټ ته شوم. ویل څنګه سرکاري ګاډی دی؟ ویل باته یې دې لګولې ده. ویل دا خو تا ته نه دی ایلاو مال تا ته دا ایلاو نه نه هغه خو ما نه تپوس وکړو. ما ورته چې زه څنګه ودرېدم ما ورته ویل جي تحصیل تنګي چیرمین یم سالار فیاض علي مې نوم دی. دا والا سهیل خالد ډي پي او د سره خبرې وکړه چې یاره فیاض سالار څنګه سړی دی. ویل چې هغه پرېږده هغه به وروسته کو کارډ راکړه شناختي کارډ مې ورله ورکړو. بیا ویل چې چرمینۍ کارډ را. ما چې دغه خو لا موږ ته نه دي ایشو شوي. بیا ویل چې تا دا باتۍ څنګه لګولې ده؟ ما چې دا خو بس ما لګولې ده او که ما نه تپوس کوي ما نه بیا خپل ډي سي او ډي پي او وغیره د چارته دی چې کومه عمله د هغوی به ما ته ووایي چې لکه دا شی لرکه دا غیر قانوني دی دا ما نه دی لګولی دا په سرکاري ګاډي باندې لګېدلی او مالکتې لرکې دغه دی بس لرې که. بیا په دې کې ما ورله ډي پي او ملاو کړو. بیا خبرې ورسره وشوې دي او خبرې هم ورسره ډي پي او سهیل خالد ورته سره خبرې هم وشوې. هغوی ورته هم ویلو د هغې نه بعد هم د ګیټ سپایي ته وویلې ویل دوی سره ګاډي کې وخېږه ما زما ګاډي ته به بل سړی را وخېږي ښه به نه وي. نو هغه ما دغه کړو. بیا ما ته ویل چې تا سره ټوپک دی. نو ما چې زه به خامخا د خپل حفاظت دپاره ټوپک ګرځوم او زه ډي پي او ته هم دا وایم ډي پي او له ما درخواست ورکړی دی د سکیورټي دپاره. اتیر ډي سي له ما درخواست ورکړی دی. وایي موږ سره نفري نشته دی. تا سره د 3 کسانو ستا په ضلع کې 3 چیرمینان دي تا سره سکیورټي نشته. ته به د نورو عوامو دپاره او دا کم خلک چې زما اواز اوري دوی د خپل ګاونډ کور و ګاونډ علاقه کې وګوري چې د کم ډي آی جي د کم آی جي د کم سی سی پي او د هغه د تره زامنو سره هم څلور ګنمینان دي. دغه نفري د کم ځای نه راغلي نه سرکاري نوکري نه عوامي نمایندۍ هغه له سکیورټي ورکړي. ما ته د اوسه پورې سکیورټي نه ده میلاولی چې زه سرمایدار او جاګیردار نه یم زه غریب یم. مالا خبرې منځ کې راځي خو مالا په عبدالعلي ایس ایچ اوم په دغه کې پیغور راکړو په تاڼه کې ویل ته به اوسه پورې په موټر سایکل ګرځېدې. مال زه پرې فخر کوم چې په موټر سایکل مې د دې خلکو نه الیکشن ګټلی دی د عرب پتیانو نه. نو خبره دا وه دغه کې موږ دغه وبد بیا دوی ویل چې یاره ته نه شي تللی او ته نه شي تللی مال زه ځم بس لاس د اخلاص چې څه کولی شي. نو زه چې د هغوی نه واپس رالم بیا عبدالرحمن ډي سي پي ته ما وویلې چې دغه شان واقعه وشوه د ډکي هغه لاړې د یکتوت تانې ته. بس بیا موږ واپس شو د دې ځای نه چې موږ لاړو نو هغه ویل چې تاسو تانې ته تاسو ځان سره تانې ته بولئ خو نه تانې ته بیا څنګه رالی چې دا کله بیا احتجاج هلته کې کېږي خو نه تاسو دوی بوتلی خو نه تاسو بیا واپس تانې ته رالی؟ نه موږ خو د دوی نه رالو موږ واپس بیا تانې ته ورلو د یو ګیلې په شکل باندې چې سچو ته هم ګیله کوله چې مطلب زه چیرمین وم ستا تانهدار زما بې عزتي وکړه. نو د هغه
به ما ته بیا په دغه دومره غرور و ګیرې هم پرېښې وه بیا ادبي دې مافي خو د هغه کې د سړیتوب نامه نه وه. سالار صاحب تاسو خبرې کوئ خو په دې ویډیو کې په دې سکرین باندې چلیږي مو دا کم احتجاج چې د شپې تاسو کوي خلک هم د سرو دی کې تاسو اوازونه کوي چې اس ایچ او صاحب دی رودي اس ایچ او صاحب دی رودي اس ایچ او تاسو له وروتنه کو نه تاسو تانه ته پرې خو دی نو زما خبره وره موږ چې اس ایچ او له لاړو نو هلته ډي سي پي هم راغلی و بس ما ته ویل چې خیر دی ناظم صاحب دا دی هغه دی بس مالټیک د غازغر ما سره مخامخ کا چې ما وپېژني چې او دا د تحصیلي تنګي چیرمن دی ویل نه ویل دا ما ډیوټۍ ته ودرولې دی او ویل دا محرم دی بس ما ورته ویلې چې دا محرم دی خو ته به ګورې سړي ته مشکوک سړی به ودرېد ته ما ته وګوره ما کې دهشتګرد یو نښه شته پلس سرکاري ګاډی دی را سره تاسو کسټم چور ګاډی دی تاسو ته ایلاوډ دی او زه په سرکاري ګاډي کې نشم ګرځېدی نو په دې کې زمونږ د دغه وشو بس تاو تریخوالی مونږه بار راووتو چې بار راووتو دغلته تقریبا چې 300 خلکو نه دوی موټر سایکلې باندې کړې وي نو بس آلریډي هغه خلک ولاړو منګ هم رالو په هغه احتجاج کې منګ هم مطالبه وکړه چې دوی له دې د ځان مطالبه هم نه کوله دوی ته د خپلې موټر سایکلې میلاو شي هغه بس دوی چې ویل چې نه ته احتجاج ختم کړو دلته راشه هغه د خپل بدماشي او خپل هغه پیرونیت یې کو نو دا د تانې نه بار نه راوتو بس دغه وخت چې راغلی نو دوی سره خو نفري آلریډي وه محرم نو دوی لاټي چارج هم وکړو تشدد یې مو کو په هغې کې سپرلی او دغه شان نور ملګري چې دی هغې زخمي شوي هم نو بیا چې موږ یې تانې ته بوتلو موږ زه هم سپرلی یو حسن نومې دی موږ چې تانې ته بوتلو لږ ساعت یې حوالات کې کېنولي بیا کمرې ته بوتلو بیا ټیم تېرېده بس بیا موږ ورته وویل موږ خو بیمارۍ لتلي نو سپرلي ورته وویل چې ما نه 1 لاک روپۍ او کارډونه او موبایل ورک شوی دی دا رانه تاسو اغستی دي بس دوی لاړه هغه شناختي کارډونه او هر څه راوړو او ویل دا پیسې او دا موبایل دا به بل چا اغستی نو کارډونه تا اغسته او موبایل او پیسې بل چا وړلې نو په دې کې چې دغه بیا زمونږ د پېښور ناظم اعلی زبیر علي ورسره د هغوی پلار غلام علي صاحب د هغوی موږ ډېره زیاته شکریا ادا کوو هغوی یوه بجه تقریبا چې راله بس چې راله هغوی ویل چې هلکه خیر دی بس هغوی موږ دم د لاسه کړو او ویل چې هلکه دا کم تاوان شوی زبیر علي ویل دا ویل ما نه واله موږ ویل موږ په تاوان نه یو موږ د عزت وږي د پیسې وږي نه بس چلو کمپرومایز وشو هغوی ویل چې بس ټیک ده بس هېڅ هم نشته دی بس ځئ موږ چې د تانې د گیټ نه راووتو دننه گیټ نه بیا ډي سي پي ته رنګ رالی چې دا دننه که کمپرومایز وشو د هغې نه بعد اف آی آر لا نه ده شوې د هغې نه بعد ډي سي پي موږ دننه کړو او د کمپرومایز نه بعد یې موږ باندې اف آی آر یې وکتلې او هغه ته وکتلې چې الحمدلله موږ خدای سرخرو کړو هغه جج ته هم پته ولګېده چې یاره دا اف آی آر یې غلطې شوي دي او موږ یې بیا په دغه کې موږ ټارچر هم کړو په حوالات کې موږ نه بالغ واغستو موږ نه درۍ واغسته موږ ته پکې بند کړو ګینټه پس بیا راپاسولو ویل به تصویر وباسو کوم سلوک چې یو دهشتګرد سره کوي هغه سلوک یې موږ سره وکړو نو انشاءالله د دې خلاف به او چې نن د یو تحصیل چیرمن د حالاتي هغه د خپل ځان تپوس نشي کولی سبا به د یو ګاډۍ والا د ځان څنګه تپوس وکړي یو زمیندار یو چابړیمار دا به د ځان تپوس څنګه وکړي نو د دې تپوس دپاره انشاءالله په 14 اګست چې زمونږ د ازادۍ ورځ ده دا وطن زمونږ هم دی ځان له د سرمایدارو او د جاګیردارو نه دی دې کې به انشاءالله موږ سره د پاکستان جنډه می او خپله جنډه به هم راسئ توره جنډه به هم راسئ او په 14 اګست باندې به په فاروق اعظم چوک کې انشاءالله بیا به ورته نورې خبرې کوو او هغه یو خبره ده وایي په انشاءالله موږ به د مس قلندر کوو په فاروق اعظم چوک کې ګوره جي تاسو باندې خو اف آی آر تقریبا شپږ دفعات لګېدلي په یو اف آی آر کې خو دې کې یو اف آی آر داسې دی چې 341 ورته وایي او 341 دفعه چې دا نو هغه چې دی نو پولیس سره خطافی او په دې کې چې دی نو هغه وردی ته نقصان رسول یا وردي شلول نو آیا دا تاسو کې چې داسې حرکت کړی او تاسو په خپله کړی دی تاسو باندې 3 کسانو باندې دا دغه شوی اسپرلي کړی او تاسو کړی دا چا کړی او تاسو دومره جرأت کولی شو هغوی تقریبا چې یاره 1.5 کسانو موږ 3 کسانو که نه نو دغه خو بېله خبره ده زما
سرکاري ګاډی وسم په تاڼه کې ولاړ دی هغې کې زما موبایل دي زما ګړۍ ده زما ټوپک دی زما تمانچه ده او د کور چې څومره سامان و هغه ما سره په دغه کې دی په موټر کې هغه د اوسه پورې په تاڼه کې ولاړ دی یو سرکاري ګاډی د یو چیرمین ګاډی دا که غل ډاکوی د دې پولیس ورسره لاړ خفه کېږو به نه ماته بعضې خلک وایي ته پولیس پسې خبرې کې نو هغه دا وجه ده چې دوی د خر په ځای کولال داغي سم غلط سړی دوی پریدي او هغه سم سړی پرچه کوي چې دا التبر افسرانو ته وښیي چې یاره ما پرچې وکړي نو انشاءالله دوی ته به زه نورې خبرې په فاروق اعظم چوک کې په 14 اګست د اتوار په ورځ 15 بجې خیري بیانوي. سالار صاحب دا هم ووایه ستاسو والده صاحبه چې دی نو هغه بیماره وه په هسپتال کې وه د مخکې هم تاسو په یو غم کې وې او بیا چې دا دغه راځي تاسو پکې حوالات ته دی تاسو خپل وویل چې مونږ یې ټارچر کړو هلته کې مونږ سره چې کوم سلوک وکړو هغه تاسو په خپلو خبرو کې وویل خو یو طرف ته بیماري وه او بل طرف ته چې دی نو دغه ټارچر کېدل او دا یو نوې مسله پکې راتلل د کور نه څه ټلیفونونه چې دا مو څه وکړل د دې نور اذیت تاسو ته دا ونه رسېدو یاره بس که زه درته ووایم موږ خواسم بې بجلۍ عادتي دغه د ممي ډیډي والا خلکو کار دی چې په حوالات کې به تنګېږي په ګرمۍ کې به تنګېږي موږ ټول عمر زما دا کومه مور چې بیماره ده زما پلار سالار محمد شالي سره ټول عمر په مخروطیا کې تیر کړی دی موږ ډېرې سختې تیرې کړي دي او تیروي نو حقیقت دا ده چې ټینشني انسانان دي که ما ته ټینشن نه و زه مطمئن وم مطلب زه په کار باندې پوه یم چې عدالت هم شته او زما د تپوس هم څوک شته خو بیا هم لکه د کلي علاقې د غریب خلک چې دی کوم بې تعلیمه خلک به ورته زه ووایم نو هغوی خو په دې نه پیدا هغوی ویل چې بس په یازې نو په ټول علاقه باندې یو ماتم و بیا زمونږ ټول نه بیا ټول علاقه راوتې وه نو موږ د دې ټول قام د دې ټول ولس شکریا هم ادا کوو او انشاءالله موږ به هم دوی سره ولاړي او زمونږ هم د دوی سره مینه ده او د دوی هم زمونږ سره مینه ده انشاءالله او زه به دې لیډرانو او دې سرمایدارو او جاګیردارو ته به ښیم چې انشاءالله ناظمي خلک داسې کوي او دا خلک به اوس د دې غریبانانو کورونو ته ځي سنت له به هم ځي او ختم له به هم ځي او ځان سره د مټیانو ډبې هم وړي انشاءالله. ناظم صاحب اخري پوښتنه به دا کوم تاسو چې کله بیا د پېښور نه راځئ د حوالات نه روزئ تاسو پکې د زبیر علي صاحب کوم چې د پېښور میر صاحب دی هغه خبره مو کړه بیا کله چې کلي ته راځئ نو دلته کې تاسو سی سی پی او پېښور او مقامي ام پی ای چې دی چونکې سی سی پی او صاحب هغه تعلق هم چې دی نو دلته زموږ د علاقې حشنغر سره دی نو هغه هم څه ګیلې کړي دي او ډېر زیات لکه یو سپیچ هم کړی دی او د مومن قوم حواله سره څه خبرې پکې راغلي دي هغه څه قصه او تاسو سره لکه د دوی نه ولې ګیلې کوئ نو ګیلې خو موږ کار ختم شو دغه ګیله خلک د خپلو نه کوي ته د پېښور کمان ستا لاس کې دا کار د آی جي پي پورې لاړی ته خبر شوې په کار دا وه چې ستا د علاقې زه خو لا د تحصیل تنګي ناظم وم ټیک ده ما سبا د سیاسي اختلافي تاسو به راتلونکی د ام پی ای غمي خو یو سیاسي سړی یو مشر د علاقې یو افسر د هغه دا ډیوټي ده چې د هغه د علاقې سپیم یو ځای کې څه مسله ساده شي دا چې دا سی سی پی او راغلی وي او ویلی وی چې لکه پرې دا تاسو څه کوئ دا خو ناظم صاحب دی زموږ د علاقې هېڅ مسله به ترې نه سازېدی نو سره د خبر اوس که د تنګي کې یو واقعه وشي او د تنګي ډي اس پي وایي چې زه ترې نه یم خبر نو دا پاسبل ده دې مسلې له به څوک راځي روغه کېږي او بیا یې روغه کېږي او د هغې د پاسه بیا یې پایار کېږي ټلیفون پکې راځي او بیا هم سی سی پي او تپوس نه کوي چې زما په دې کلیواله ولې دا برناقد پایار یې وشو نو هغه خدای دوی شرمول عدالت چې دی د عدالت نه موږ ته انصاف میلاو شو د دغې جج موږ په دې شکریا ادا کوو چې انصاف یې وکړو او انشاءالله موږ مطمئن یو چې مخکې به موږ سره انصاف کېږي غوښتنې هم دا دي چې د یکتوت تانې ایس ایچ او د ایس آی اصغر خان هغه دی فوري ډسمس کړی شي او موږ به انشاءالله په دوی باندې عدالت ته ځو د هرجانې د عزت د دې دغه به هم پې کوو او انشاءالله پیسې به هم پې کوو کوم چې قانوني کاري هغه به ورسره په عدالت کې هم کوم او احتجاج به هم کوم انشاءالله. ډېره مننه قدرمندو کتونکو دغه د تحصیلي تنګي میر
سالار فیاض علي خبرې تاسو اورېدې. اوس د اجازه طلبم چېرته چې خوشحال آباد او بریالي اوسئ.